السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو یو وارې زه تاسو سره بیا مخاطب یم. نننی ویډیو خاص کر ستاسو لپاره دا یو اسانه وظیفه ده چې په 10 منټ کې یا 20 منټ کې کیږي او هغې کې روزانه حساب سره هم تاسو کولی شئ. یو پیره هم کولی شئ چې څومره د چا وس کیدی شي څومره زیاتې کولی شئ دومره غټه فایده راپکې. ملګرو دا صورت اخلاص یو وظیفه ده چې 200 بار یې ووایي. د هغې باره کې یو مولانا صاحب د هغې یعنې تفسیر بیان کړی دی چې 200 بار یې ووایي نو څومره فایدې دي څه پې موږ ته میلاویږي. ملګرو تاسو څه مخکې مې د دې ویډیو کې ته بیا هم وایم چې دا وخت زموږ قیمتي دی او دغه وخت چې کم تیر شي دا بیا واپس نه راځي. نو دغه وخت چې موږ خپل قیمتي کو زموږ را روانه چې کومه زندګي ده هغه به زموږ همیشه لپاره په خوشحالو کې. دا دنیا چې ده دا دنیا امتحانګاه ده. دا دنیا زموږ یو سیکنډ قیمتي دی. مشران فرمایي چې دا یعنی ګړی چې ټک ټک کوي نو پوه شه چې دا کټ کوي د ژوند نه یعنی د زندګۍ نه دا یو سیکنډ دا کټ کیږي. او بل دا خبره ده چې د ټماټر ګرنټي شته او د انسان ګرنټي نشته دی. چې موږ خپل حال ته سوچ وکړو خپل محله کې که موږ سوچ وکړو خپل کورونو ته نو په خپل محلو کې دا داسې خلک به وي چې ماښام به موږ سره میلاو شوي وي او سهار به هغه دنیا کې نه یعنې هغه به دنیا نه رخصت شوی وي وفات شوی به وي. نو دا یو سیکنډ دا زموږ قیمتي دی. راځي چې د مولانا صاحب دا بیان واورو او د هغې نه بعد کې بیا راځو خپلې ویډیو طرف ته. کم کس چې سورة اخلاص دا ورځ کې 200 پیرې وای خو د شردام په حالت کې ها بغیر اودا سبې نه وای نو ته به نه فائدې حاصلېږي. فائدې سدي یو په ترتیب سره ووري. ټول نه اولنې فائدہ وای کوم انسان چې ورځ کې 200 ځل سورة اخلاص وای نو ته به 300 دروازې د رزق کولو شي بغیر مشقت به د رزق ملاويږي. دیمه فائدہ الله تعالی په د باندې 300 دروازې د غضب بند کی. څنګه د غضب دروازې پتا باندې دشمن حمله وکي دا یو د غضب دروازه ده. بیماری در باندې رااله دا بل د غضب دروازه ده. پتا باندې مصیبت رالو دا بل د غضب دروازه ده. دا سي دروازې په پتا باندې 300 الله تعالی بند کی. درېمه فائدہ کم انسان چې سورۃ اخلاص یو ورځ 200 پیرې وویلې نو ته به شپږ شپېتو قرآن پاک او ختمونو ثواب میلاویږي. څلورمه فائدہ الله تعالی وایي دته خپل علم نه علم ورکي. پنځمه فائدہ وایي په دې انسان باندې به الله تعالی 300 دروازې د خپل رحمت کولو کی. څنګه د رحمت دروازې د الله تعالی د رحمت دروازې څه دي؟ تا ته خوشحالي میلو شوه دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. تا ته صحت میلو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. تا ته نیک اولاد میلو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. تا ته نیک بیبي میلو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. که زنانو ته نیک خاون میلو شو دا د الله تعالی د رحمت دروازه ده. نو داسې 300 دروازې به په تاسو باندې الله تعالی د خپل رحمت کولو کی. شپږمه فائدہ وي د دې انسان به د 500 کالو ګناهونه معاف شي. خواړه ګناهونه ښه لوی نه د لوی ګناهونو لپاره توبه ضرورت دی. د سورۃ اخلاص اومه فائدہ کم انسان چې 200 ځل په ورځ کې سورۃ اخلاص وای نو د دې انسان لپاره الله تعالی په جنت کې 60 بنگلې تیاری کی. خدا بنگلې ډېرې عجیبه بنگلې وي د یاقوت او زمرد او مرجان نه جوړې شوي وي. یو وخت د سونې بل د چاندې او دې شیزون نه جوړه شوي د زمې عزتمندو او په دغه 60 بنگلې چې تیار شوي دې کې هر بنگلې کې 90,000 دروازې دي. نو سوچ وته کې چې زمونږ یو وړو کې شاندې کورې یک یو دروازې خو چې کله کور لږ زیات شي یک بیا 2 دروازې وي چې بیا لږ نورم لوی شي یک بیا 3 دروازې وي چې تر کومه پورې کور لوی کېږي یک دروازې زیاتېږي. نو چې داسې بنگلا چای کې 90,000 دروازې دي 90,000 دغه بنگله به بیا څونه لوی وي زموږ عزتمندو. او دا یو نه یو ورځ چې د 200 ځل وویلې نو تا ته الله تعالی په جنت کې 60 بنگلې تیارې. نو چې کوم انسان روزانه 200 پیرې وای نو هر ورځ به د 60 بنگلې تیارېږي زموږ عزتمندو. اتمه فائدہ د سورۃ اخلاص وای دی انسان کم انسان چې ورځ کې 200 ځل وویلې سورۃ اخلاص
نو دې انسان ته په دغه ورځ کې د 2000 رکعاتو نفلونو ثواب ملاویږي. 2000 رکعات نفلونه څوک کولی شي؟ هیڅوک هم نشي کولی. او چې ورځ کې د 200 ځل باوضو سورت اخلاص وویلې نو 2000 رکعاتونو نفلونو ثواب به درته ملاویږي. او نهمه او اخیری فایده او ډیره عجیبه فایده ده، وی کله چې دا انسان وفات کیږي د ده په جنازې کې به 1,10,000 1,10,000 فرشتې به شرکت کوي. ای به هم ستا جنازه کې نو د کوم انسان په جنازه کې چې فرشتې شرکت وکړي هغه به بیا الله تعالی نه بخي، خامخا به انشاءالله الله تعالی بخي. زما عزتمندو دا د سورت اخلاص فایدې وي، کوشش کوئ چې روزانه هر ورځ 14 شرم حالت کې به 14 به نه وي 200 ځل سورت اخلاص وایي، قل هو الله احد وایي، نو الله تعالی به مو دنیا هم خسته کی، آخرت به مو الله تعالی خسته کی. الله رب العزت مو خوشاله باد لره، الله تعالی مو چرې مه خراب وه. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پاما ملګرو تاسو دا ویډیو وکړه، تاسو امید ده چې تاسو پوه شوي یئ. که خوښه شوي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د غنټۍ نشان وموښئ. دې سره به تاسو ته انشاءالله ښایسته ښایسته ویډیوګانې میلاویږي. شکریه.